نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار صدق الله العظيم. دا سورة ابراهیم دے دی اللہ سمجھ سپارہ کے پینزم رکو دا سورة ابراہیم. اللہ سبحانہ وتعالی دین مخ کی رکو کے دا کافرانو او دا شیطان یا چکم خلقو گناہگاران دی او دا شیطان دا وسوسو دا وجنا جہنم تتلیو دا غی مکالمه پیش کا او بیا هغه ورته سکوټ انکار وکړو بلکې ورته دا وی چې تاسو سره خو الله هم وعده کړی هغه وعده هغه حق وا او زما کوم مونږ چې با چې کوم تاسو ته خبرې کړې ټول دروغ وي ما تاسو ته دروغ خپل مرګري می جوړول چې جهنم کې به ځای واځي څنګه دلته راکېږم چې را سره نورم کسانی نو په دنیا کې خلک ګوره دا یو طریقه کار د انسان خواهش دی چې هغه یو جمعات وکړه نو اوی چې څومره ډېر خلک ما سره یو ځای شي دا د هر سړي دا خواهش کاغه یو مدرس وي کاغه یو استاد وي یا یعنی مطلب دا هر قسم تاسو دا ګورئ کنه یعنی په هغه کې د هر سړي دا خواهش چې یاره بس ما سره د مجمع او دا خلک زیات شي او دا زما خبره اوریدو والا جوړ شي زما دا خبره دی د عقول والا جوړ شي نو دا شیطان اور یو سره ادري یو خو باز سره په بده طریقه ادري لکه هغه بد تبلیغ شروع کی او باز خسړې وی هغه خبره شروع کی لکه عالمان شو یا د ټول نو پړمبي سټپ باندې پیغمبران د الله پاک چي دي هغه الله پاک را لګري چې د خلکو رهنمایي وکي نو شیطان د هغه خلاف ډیر خلق ادري او ار سره دا کوشش کوي چې زمونږ مجبزيات په دنیا کې وګورئ کنه عیسایان کوشش کوي چې زمونږه تعداد زیات شي او خلق زیات شي او ټول خلک عیسایان شي يهوديان وایي چې ټول خلک يهوديان شي دغه شانتي هندوان وایي چې ټول خلک هندوان شي هر مذهب والا کوشش کوي د مسلمان په ځل کې دا طلب پکار دی چې ټول خلک مسلمانان شي دا نه چې بس یا الله ټول کافران تبا کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هدایت لپاره الله پاک را لېږلو داغه په وخت کې یو مسلمان هم نو ټول د الله نه ما سیوا د نور سيزونو عبادتونه کول او چا پکې نه کول خو لیکن بیا هم د الله چا نه پیژندو په صحیح معنو کې د الله رسول چې راغو هغه ته دعوت ورکو هغه سره هغه الله پیژندو او د الله پیغمبر پیژندو او بیا چې چا په قسمت کې ایمان لیکلو نو هغه ایمان وروړو نو یو وخت داسې راغو چې بیا الله سبحانه وتعالى یعنی د یو نه دوکو د دوه نه سلور شو د سلور نه اتش شو دغه شانتي جمعات زیاتېدو په مکه معظمه کې تقریبا کم 300 ته تعداد رسیدلو بیا چې مدینه منوره ته ماشاءالله مسلمانان لاړل نو بس الته کې بیا لګوټي په تیزه سره اسلام پیلاوېدل شروع شو او دا هغه وجه دا و چې په خپل ملک په خپل ځای کې د انسان قدر منزلت ني تاسو به کتلی په خپل کلی کې یو سره پیدا شوی وي کنه او لوي شوی وي نو دا هغه بچپن او غار سره خلکو ته یادي هغه وای چې بڑا دا خو ماغه سړی دی هغه دلته کې به ګرځېدو د به دا کار کولو شیطان د بچپن او د علکوانی هغه خبرې خلکو ته مخکې کوي چې دا خدا سي او داسې او دا اوس دې एकदम څنګه داسې شو دا دې د پیسو د پاره شوی دی د پلان کې ځنه پیسې خوري دي هغه ځنه پیسې خوري الک الله یو سړي ته هدایت وکړو
نو بس هدایت خدای الله په لاس کې کړه. د دې لپاره الله سبحانه وتعالى چې کله نبیان را لېږلي نو د هغې مدعا دا وي چې د الله سبحانه وتعالى ټول بندګان د الله په دین کې داخل شي. دای کوشش دا وي دا نه چې بس د ټولو نه سټونه ووام. د یو وخته پورې چې کله د الله سبحانه وتعالى امر شوی وي او الله پیغمبر ته حکم کړی وي چې یعنې تاسو دوی ته دعوت کوئ نو رسول هر پیغمبر تر هغه وخته پورې دعوت کړی چې هغه قوم داسې جګړې ته نه تیار شوي چې اخر کې هغه یا د کلي نه د ویستو دپاره تیار شوي وي یا د هغه مرګ ته تیار شوي وي. بیا الله سبحانه وتعالی د هغې نه پس بیا خپل مدد را لېږلی دی. کني تر هغې پورې هر پیغمبر دعوت چلولی دی تر کومې پورې چې هغې ته اخري درغه پورې نه رسېدلي چې دا ټول مسلمانان شي. نور هدایت نه د پیغمبر په لاس کې شته او نه د یو بل انسان په لاس کې شته چې چاته وکړي، خو لیکن دعوت دا الله سبحانه وتعالی په خو خلکو باندې اول په پیغمبرانو باندې او بیا هغې پس په مرتبه کې لکه صحابه شو او نور چې هغې ته کوم نږدو خلک نو هغې دعوت چلولی دی او د پیغمبر په طریقه باندې او دین یې پیلاو کړی دی. مونږ تاسو ته چې الله پاک دا دین را رسول دی دا خو د هغې په هغه محنتونو باندې که نه چې خپل بچي پرېښوه او خپل مالونه او جانونه او خپلې بیبیانې داسې پرېښوي او د الله د دین د سربلندۍ لپاره ووته نو څوک خو په هغې کې لاړه شهیدان شو او څوک واپس غازیان شو لاړه. دوه خبرې به وي. نو اوس هم که یو سړی مثال د الله په لار کې د تبلیغ دپاره ځي یا د جهاد دپاره ځي چې کوم ځای ضرورت وي د جهاد او کوم ځای کې هغه د علماو فیصله ده چې یعنې مطلب دا د هغه ځای د هغه علاقې خلک او علما په هغې باندې متحد شي چې بس دا جهاد فرض دی او هغې کې چې کوم امیر وي هغه بیا د جهاد اعلان وکړي. یعنې هسې خو چې د مسلمانانو ملک په کار دا دی چې د هغې مشر یعنې کله دا محسوسه کړي چې یو دشمن کوم یو کافر کوم په هغې باندې حمله وکړه نو هغه اعلان دغه کولی شي. ولیکن یعنی مطلب دا دی چې ما خو تاسو ته دا ووایي که نه دا ډېره حساسه مسله ده په دې کې مونږ نه پرېږدي ولې دا د علماو کار دی. هغې شورا وي هغې په دې باندې بیا سوچ کوي د هغې هغه هر یو څیز باندې هغې نظر وي نو د دې دپاره بیا هغې د دې اعلان کوي. خو دا دعوت دا کار چې دی نو دا هر مسلمان کولی شي. خپل بچو ته هم دعوت د ټولو نه مخکې ورکړئ، خپلې بیبي ته به ورکړئ، خپل کور نه به شروع کړئ او بیا به د خپلې محلې نه شروع کړئ، دغه شانتې بیا به د خپل ملک نه شروع کړئ، د خپل شهر نه به شروع کړئ او داسې ټوله دنیا کې ورپسې ګرځېدی شي او دغه شانتې د علم حاصلولو لپاره دا ټولې د الله لارې دي چې د الله د علم د دین علم د حاصلولو لپاره یو سړی هجرت وکړي دا د الله لار ده. په دې کې چاله مرګ راغو تبلیغ دپاره وتې وي د الله د دین د زده کړې دپاره وتې وي یا د الله په لار کې د جنګېدو دپاره وتې وي دا ټول د الله لاره ده. او په دې کې چاله په خپل مرګ باندې مرګ راغو یا هغه شهید شو چا ووجلو دا ټول چې کوم دی د قیمتي خلق دی او د دې دومره قیمت دی چې د دې مونږ او تاسو اندازه نه شو کولی. د دې دپاره خو ګوره صحابه کرامو د مسجد نبوي منځونه پرېښو د بیت الله شریف منځونه پرېښو چې یو په لک باندې یو په 50,000 باندې منځ دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کوم جماعتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکیل کړي او به لېږل نو هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیدار نه به محرومه شو د هغه پسې د جمع نه به محرومه شو. خو لیکن د دې لارې اهمیت دومره و چې هغې هغه څه قبول کو او هغې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم کې یعنی حکم عدولي نه کوله چې حکم یې مات کړی وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې به حکم کوله او بیا به لاړو. یو صحابي په باره کې راځي چې یو جنگ لپاره جهاد لپاره صحابه جماعت جوړ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم پای باندې یو امیر مقرر کو او بیا ورته دا خبره مو چې هغه ډېر غټ حکومت سره هغه جنګ په غټه پیمانه باندې د نصرانیانو حکومت په هغه وخت کې ورلډ طاقت هغه د ټولې دنیا طاقت یو قسم په هغه وخت سره نو هغه
هغه ته جنگ نه پارتلو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت ورکړ چې به تاسو کې فرض کرا فلان کې وفات شي بیا به دې امیر جوړ کړي، بیا چې هغه وفات شي بیا به دې امیر جوړ کړي، چې بیا هغه وفات شي نو بیا به تاسو خپل کې مشوره وکړئ چې څوک جوړوي بیا به جوړ کړي. هغه په دې خبره باندې پېښ شو، یو يهودي ناشتو هغه چې کله دا خبره واورېده هغه وی چې کوم پیغمبر چې دا خبره کړې وي نو دا چې کوم هغه یاد کړی دا خو به شهیدان کیږي لازمي. ګور هغه خدای کتاب ویلو کنه، خدای خو په عمل نه کوي کنه ظالم. نو دې لپاره کله هغه دا پیشنګوي وکړه. بیا هغه صحابي دا کارو کو چې دا غم پکې نومو هغه تم دا ویل شي او هغه امیرو او هغه سره خط رفتار عصمو او هغه وی چې یاره بس دا کار چې نن د جمعې ورځ د زبر د جمعې د امون زیاده ماسپخین د امون ته یعنی رسول الله سلام پسې وکما او زب بیا هغه پسې ورسم ما سره تیز رفتار استه ای چې په خانو په دې دغه باندې څومره فاصله ترې کړی هغه ورپسې زما خامه پورې بس زب د ای پسې ورسم چې ماسپخین روان شم، یعنی ما خام ورپسې ورسم ماسپخین روان شم دلته نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خو منځ کو چې کله رسول الله صلی الله علیه و وسلم سلام وګرځول چې داسې سلام وګرځول او بیا وکړه په صف نظر واچول صحابي پکې ولیدو چې صحابي ولیدو ورته چې صحابي دې خراشه ته چې ما تشکیل کړی هغه لښکر سره تلا کړی وته یې وی زما ما تیار کړی دی ارسو خو ما یې چې د اخیری مون څه پته لګي چې تک شهادت وشي او تاسو په د اخیری مون وکم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته تاسو کو وای ته څومره مزل باغی مخکیل تکړی وی نیمه ورځ بال تکړی ال تاسو په نیمه ورځ پړاو باندې وای ته باغی نه نیمه ورځ ورستو جنت ته داخليږي او د آخرت یو ورځ 1500 او زر کاله ده، یعنی 1500 کاله بس په جنت ته داخليږي. ولی چې هغه سار ورته تلا پکې پاتې شي نو دا هغه نیت ته وګوره چې هغه نیت کومه اراده کړې و. خو لیکن د دې د وجنا چې یرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه ته دا تلقین کول چې تاسو تشکیل شي نو بس بیا موږ سره وځي د الله په لار کې بیا پاتې کېږي ما چې یرا دا کار دی هغه کار دی دا کار وو کوم بیا به دا کار وکم. د دې لپاره یعنی د دې د لارې ډېر زیات فضیلت ده. نو الله پاک فرمایي علم تر الی الذین آیتا انکت اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه خلکو ته بدلو چې چا بدل کو نعمت الله د الله نعمت لرا کفرن پنا شکر سره واحلوا او ریوستو یعنی خوخی کو قومهم د خپل قوم د پاره دار البوار د هلاکت کور. یعنی ډیر کسان داسې وي چې هغه څه چلو کی هغه خلق هم دې ته مړه م دای سره مکینا دا خو ګوره ټول به ګمراه دي دوی خو پیسې خوري د امریکې نه دوی د پلان کې ځای نه پیسې خوري او دوی سره کېناست دوی به تام خراب کی او د خپل پلان نکړه دین د راټینګ کدا خبره خو کافرانو کوله د دې لپاره هغه خپل قوم هلاکت طرف سره کاږي. ابو جهل خلق کم خراخ کو هلاکت ته راخ کړه او ما غو شو په جنگ بدر کې هغه مردار شو او ور سره څومره او یا کسان نورم مرداران شو او ټول غړ غړ کبرا چې چا به لوی منسوبې د اسلام خلاف جوړولې الله پاک ټول هلاک کړ. دا الله پاک بیا فرمای جهنم او دا جهنم چې دی یسلونها دایو پدې کې سوځي ورواب چول شي او بیا به سوځي وبئس القرار او غبترین زید د اوسېدو د پاره چې یعنی کوم سړی جهنم ټکانه شو او هغه زید اوسېدو جوړ شو هغه به ټول بلکې سم یعنی آرام بیا مومي. یو سړی په ګوته باندې دردي یا یو معمولی د ګوتې را سرم د تیلی قدرې باندې اوسوځي یا یو بصری باندې اوسوځي نو څونه ورځي د تکلیف او چې ټول دې په پور کې پروت دي څونه تکلیف وي ورته. نو الله پاک فرمایي چې وجعلوا لله او ګرځولي دی الله د پاره اندادن همسر یعنی شریکان لیدلوا عن سبیله د پاره د دې چې گمراه کی دا
لارې د الله پاک نه خلق. قل تو فرمایا تمتعو چې لږونتې تاسو د دې دنیا نه څه فایده واخلئ فإن مسیرکم الی النار، نو بیا بس تاسو انجام او واپس ګرځېدل به مو کوم خوایي؟ هغه اور طرف ته. دې دنیا کې چې څه مزیدي به دا وکئ، ایسیګانو ته هم ښه پاتې شئ او ښه ښکلو یخو کمرو او بنګلو کې او باغونو کې ښه یعنې زړونه دغه کوي، او مرګ سره به تاسو چې کوم دی په اور کې داخل شئ. کافرانو ته الله پاک فرمایي قل، او دا او فرمایه اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لعبادی الذین، اغه بندگانو زماتا آمنو چې ایمان راوړل دي، یقیموا الصلاة چې تاسو منځونه قائم کړئ، وينفقوا مما رزقناهم، او ورکوي دا الله په نوم باندې دا هغه سنا چې موږ تاسو ته کوم رزق درکړی دی، یعنی مال دولت مو درکړی دی، دا هغې نه الله په نوم خیرات کوئ. دا نه چې بس ټول هر څه بس په خپلو بچو او په هر څه باندې خرچ کړئ او ستا نه رسوزګاري کړي. یار یو غریب سړی دی که هغه یو 10 روپۍ در ورځې ورکړي د الله په نوم باندې، نه پرې فقیر کېږي چې جیب ته تاله والی وي. ځکه چې د انسان په زړه کې یعنی مطلب دا دی یو ډېر غریب دی، مثال یاره یو 100 روپۍ دی، یو 10 روپۍ پکې که تا د خدای په رضا ورکړي نو هغه 100 روپو باندې څه فرق پرېوت، نیمه روټۍ پې کېږي. تا د چاو په څه ضرورت پوره شي، تا ته یو ضرورتمند مخې ته راغو او ستا زړه پې اوبه وڅکلي چې یاره دا ضرورتمند دی خالص، نو داسې نه ده چې بس وایي یاره زه غریب یم نو زه ورکوم، بس په ما خو په خپله زکات کېږي، په ما خپله خیرات کېږي. نو چې څه تاسو له خدای پاک درکړي دي د هغې نه خو څه نفقه کوي که نه، خیر د خپل حیثیت مطابق وکوي. نو الله پاک دا فرمایي چې یو خو منځونه قایم کوي او بل څه چلو کوي چې یعنې صدقه او خیرات کوئ د خپل مالونو نه چې کوم مونږ تاسو ته درکړي، سرا و علانیتا، په څرګنده او په پټه، په پټه او په څرګنده په دواړو باندې تاسو دا مال خرج کوئ. اوس علماو فرمایلي دي چې زکات او واجبي صدقات چې دي نو دا خو په څرګنده باندې علی الاعلان ورکول پکار دي چې خلق ته عبرت والی چې ایب زکات ورکول والا جوړ شي، او کوم چې یعنی ته د دین علاوه ورکې نه په پټه باندې زیات ثواب دی. خو بعضې علماو لیکلي دي چې دواړه که زکات او صدقه او خیرات دواړه اعلانیه ورکې او که پټې ورکې دواړه کې اجر شته، خو د زړه نیت صحیح کول پکار دي چې دا زه د الله د رضا دپاره ورکول، چې ستا په زړه کې دا وي چې یا الله زما په چا باندې څه احسان نشته او د دې لپاره ورکوم چې ته په ما باندې رحم وکړي او بس زما بخشش وکړي او ما له دې اجر راکړي، زه ستا نه دې اجر غواړم. نو خپل نیت تصحیح وکړه، که بیا په پټه ورکړې او که په څرګنده یې ورکړې، خو دواړه طریقو سره ورکوي. الله پاک وایي چې یعنی مطلب دا تاسو من قبل مخکې د دې دا ان یأتی یوم چې راشي هغه ورځ لا بیع فیه چې نه به وي په هغې کې یعنی خرڅول او اغشتل ولا خلال، او نه به په هغې کې څه دوستیانې وي. ګوره په دنیا کې خو یو سړی یو شی علي نو بعضې وخت کې دولت خرج کړي سفارش وکړي، بعضې وخت کې یو دوست له لاړ شي او د هغه سفارش مخکې کړي او کار ځان له وکړي، خو ځان له په طریقه کار وباسي ځان که نه، نو په آخرت کې بیا دا دواړه څیزونه چلیږي، نه به پیسې چلیږي او دولت. دا اوس دلته کې دا پیسې چې که مې مونږ ورکړو نو دا خو بیا هلته کې ذخیره شوه، او که دلته به خرچ نه کړي او خزانه مو که او بس دغه شو، نو دا بیا مونږ هلته فایده نه را کوي. که ټولې دنیا دا سره او سپین خرچ کړي هېڅ هم نه فایده نشته. الله پاک فرمایي کافرانو ته وایي که تاسو د دې ټولې دنیا دا دولت نه دی سره او سپین وایي دا په خپله فدیه کې ورکوي، خو د دې جهنم نه به اوس بچ نه شئ او نه به ستاسو څوک سفارش وکړي
نه به پیغمبر د دې سفارش کولی شي او نه به چې کوم دی نو یو ولی د دې سفارش کولی شي او نه به یو بل بزرګ او یار او دوست د دې سفارش کولی شي. او الله پاک بیا فرمایي الله الذي الله پاک هغه ذات ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه وانزل من السماء او ورولی دي د اسمان نه یعنی نازل کړی دي د اسمان نه ماء اوبا فاخرج به یا نازلوی د اسمان نه اوبا او روباسی به پاغي سره من الثمرات د میونا رزقا لكم چې رزق د تاسو د پاره هر قسم میوه او دانی څومره چې ګور الله پاک بارانونه کوي دا نهري نظام او دا ټیوبلونه دا خو سو دا کویان دا بیا ډېر رستو دغه شوي دي په خوا ورټول زمکه د خدای پاک رحمت ته پرتی بارانونه ته پرتی وي بس بارانونه چې بو شو خلکو به تخم کرلو او بس ډېر بارانونه بو شو نو هغه بو شو کړي هغه تخم به امضای شو نو ایت بلل می وی تر زمون زمانه پورې ولا اوسم شتفق لل می ډېر شتا چې یعنی مطلب حالت کې وبنشتا او بعضی او بخور والا زمکه دي نو دلته کې الله پاک دا فرمایي چې وي مونږه د اسمان نه او به نازل کې او پای سره مستاسو د پاره هر قسم یعنی میوه دانه روستي چې هغه تاسو بطور خوراک او د رزق تاسو خوري او سکي هغه وسخر لكم الفلك او دې سره سره مو بیا تاسو دا یعنی دا کشته مسخر کې لتجري في البحر چې رواني وي بهيږي او بو سره په سمندر کې به امره دا هغه په امر سره دا الله امر چې نشي کشته هم نشي تللی او نه موټر تللی شي او نه لارې تللی شي او نه انسان تللی شي هیڅ شی حرکت نشي کولی نو به امره دا الله په امر سره دا یو شی چلیږي دا ټول کائنات دا الله د امر محتاج دی او په دې ټول کائنات کې دا الله امر دی کاغنور دی کسپومه دا کستوري دي کسبک اسمانونه دي نو شپه او ورځ دا موسمونه دي دا ټول د الله په حکم سره چلیږي وسخر لكم الانهار او به مسخر ک تاسو د پاره دا دریابونه په کوم طرف ته تاسو به اړه یا خو اوري دا ګوري غټ غټ ډیمونه په جوړ شو او دا غي نه غټ غټ نهرونه وته او بیا بجلی په جوړیږي او په پټي سیراب کیږي او میوه او دانی موږ تاسو لپاره کوي او دو فائدې ته سخلي چې څومره دنیا جدید شو دومره پدې کې ساينس ترقی وکا او د دې اوبونه ډېر فائدې واغشتي نو دا وب چا پیدا کړی دي الله پیدا کړی دي او الله په بارانونو په غرونو باندې ووري اوس دا بارانونه کم شوي دي ویل کوي په ډیمونو کې وب کم شوي الته کې سند عالم چغي وي او دلته کې پنجاب عالم چغي وي او پښتونخوا عالم چغي وي بلوچستان عالم چغي وي الکه وب نشتا نو ارچ خپل چغي غوبل جوړی کړی دي نو چې دا الله قهر په سو قسمه چې دا الله نافرمانه خلق شروع کین الله په بارانونو بند کی او دغه شانتي کله چې خلق زکات نو باسي پورا نو الله په بیا که حسالی راولي او د عذابونو قسم شکلونه کله په بارانونو وکي نو به موسمه پیو کی هغه په بیا داسې وکي چې خف فصلونه وشي او اخر کې په بیا دومره ډیر بارانونه وشي چې هغه فصلونه تک تور شي او هغه بس خراب شي د ډیر اوبو د لاسه سیلاب پر راشي نو کله که سالی راشي چې بالکل باران نه وي هغه خواړو زرغون نشي او کله خو زرغون شي زمیداران ورته خوشحاليږي چې دې په ډېر فصل شوی دی او غلې په وریږي غار سره تباہ او برباد مولا خان پر راشي کاتی مولا خان هغه مولا خان یې خوري انسانانو ته پاتې نشي نو دا الله قهر او عذاب دی د دې لپاره ډېر استغفار ویل پکار دي دا الله ذکر او عبادت کول پکار دي دا الله نافرمانی مکوئ کله الله سره قسم عذابونه شته نو الله پاک بیا فرمایي اوس د انوار او د سپومې ذکر کوي او د ستورو ذکر کوي وسخر لكم الشمس او مسخر کو ستاسو د پاره انوار والقمر او د سپومې دائبین چې هغه لګاتار چلیږي وقفه نه کوي مونږ خو ستړي شو آرام وکړو کنه که تاسو خیال کړئ مونږ آرام مونږ ته ضرورت شته د الله کائنات کې یو څه هم نود کیږي بغیر د انسان نه د حیوان نه
او دا چې کوم د ساسي زونه دي او دا نور دې کې خپل ساګان شته او دا الله ثنا صفت وي خو داغي په ثنا صفت باندې صرف او صرف الله ذات پیږي او دا د الله د حکم پابند دي او روان دي ځکه چې الله پاک فرمایل او بیا الله پاک فرمایي وسخر لكم الليل والنهار او مسخر مې کستاسو د پاره د شپه او ورځ په خپل ترتیب سره راځي د چا انتظار نه کوي چې دا سړی وځري ورګه زلګ لیټ شم د لګ زیات آرام کی نه په خپل وخت په سار کیږي او په خپل وخت به ما خام کیږي که څوک د کیږي او که څوک پاسي او که څوک سم کوي خپل کار وکړي دا الله کائنات د الله د حکم تابع دي وآتاکم من کل ما سألتموه او درې ک تاسو ته هر هغه څه ما سألتموه چې کوم تاسو د الله پاک نه غواړئ او درکې الله پاک تاسو ته او یا درکړي دي تاسو له چې کوم تاسو د الله نه غوښتي دي او چې کوم د الله نه غواړئ هغه هم درکې ګوره بعضې وخت الله پاک ټک او پړک کې سوال قبول کړي یا الله مال دارا کې دې زوی له مې نوکري ورکړي د زامنو دکان مې وچلی یا دغه شانتې څوک څه سوال کوي خدای پاک قبول کی او برکت والا پکواچی روان شي خشي بعضی وخت کې الله پاک فرمایي چې وان تعودوا نعمت الله که تاسو شمار کوي د الله پاک د نعمتونه دا کوم چې وي ما تاسو ته ذکر کړ دا خو هغه سرګن غټ نعمتونه مې ته ذکر کړ چې دا خو تاسو پر خپل سترګو وینئ دا مې هغه غټ نعمتونه تاسو ته ذکر کړ وین تعودوا تاسو په اصلي معنو کې راغی پشماره باندې نعمت الله نعمتونه د الله پاک پشمارلو باندې راشي لا تحصوها نو تاسو د هغه احاطه نشئ کولای او نشئ شمارلی د ځمکې ذرات څوک شمارلی شي د اسمان ستوري څوک شمارلی شي د هوا دا دومره لوی وزن دی او دومره دغه دی او اکسیجن خدای پاک پیدا کړی دی څوک وزن کولی شي او څوک احاطه کولی شي څوک هم نشي کولی ان الانسان بشک دا انسان چې دی لظلوم کفار دا ډیر زیات ظلم کوونکی دی او ناشکر دی یعنی ناانصاف دی د خپل ځان سره انصاف نه کوي چې الله را دون نعمتونه راکړي چې الله لپاره خو چې منځ کوم کنه د الله حکمونه پوره کوم زکات را باندې فرض دی او را لخوا دولت را کړی دا خو ورکم حج را باندې فرض دی الله را دولت را کړی نو چې لاړ شم روزه راغه او روزه کې د الله حکم دی چې روزه ونیسم دا د الله غوغه حکمونه دي او دین علاوه خپل اخلاق خول د الله هر وخت ذکر کول د الله ر دین علم حاصلول او خپل نیتونه صحیح کول او خپل اخلاق صحیح کول لین دین صحیح کول او دا ټول کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو د الله د حکمونو مطابق کول نو دا د بیا انصاف والوي او که چردا سي دې نه کوي نو دا انصاف د کې نشتا او د ناشکر لري او د الله د نعمتونو چې کوم استعمالي الله پاکيات کو دا چې کوم دې استعمالي نو دا دې ناشکری کوي د الله سبحانه و تعالی دې مونږ ټول په دې باندې د عمل توفیق راکړي یا الله زموږ اناس ته په خپل درگاه قبول او منظور کړي کړه دې په معنا او په مفهوم کې زموږ څخه کمې زیاتې شي یا الله معافرت وکړي مونږ نه کارونه والي چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره مؤمنان صبران بیماران دي شفایاب کې څوک قرضداران دي قرضون د اخلاص کې د چا څه شریعات دي د خپل غیبی خزانه او د خپل کې د حق والا رزق فراغ سبب ټول مسلمان په خپل کور وطن باندې کې یا الله رټول عالم د مسلمانانو حامی او ناصر او چا باندې څه قسم مصیبت افت یا الله دغه مصیبتونه افتونه تلری کې او یا الله صالحان بندگان خپل ګرځي کفار ته هدایت او که هدایت قسمت کې نیست نابود کې او یا الله په اخر کې زموږ د عظیم شان کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله تعالی